چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنه د سهار مونځ وکړو په جومات کې، ذکر او اذکار یې وکړو، نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیاري کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي، دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان تېښې دی چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي، دلته کې ځان ته جارو مېښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنه حیران شو، فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار سهار ټایم دی، ټول کارونه دي په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې دانې وړې کوي او دارنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي. خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه ځکه کومه، زما سره ټایم لږ دی، کارونه ځکه زر زر کومه. علي رضی الله تعالی عنها ته وخندل، فاطمه دا ته څه وایې، څنګه ټایم در سره لږ دی، دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی، بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه صلات وسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي، زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړمه، بابا ته زما نه تلی زه دې پرېښې یم، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښې ما ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام، نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره یې هم کړې ده. وی څه یې درته وي؟ وی ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه څه کړې، څه دې پکې خوړلي دي، روژه دې په څه نیولې ده؟ وی ما ورته وی چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلې، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغ کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو، په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه صلات وسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوي، زه به ستا په انتظار یم، زه به ستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړل او په آخر کې لاړه په خپله یې ولامبل غسل یې وکړو، غسل یې وکړو وی لامبل، چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کړو، په هغې کې سم لاسته، چې په هغې کې سم لاسته. علي رضی الله تعالی عنه ته وی راشه علي ما ته ودرېږه، زه درته یو څو خبرې کومه، زه درته یو څو خبرې کومه. وی دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي. علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی وایه فاطمه وایه راته څه راته وایي؟ وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکئ، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه، چې کوم ځای دې خوښئ ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت مې درته څه دی؟ وی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 13 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه، 13مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، روان شو ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه، بس که بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کړو، وی علي چې اخرې ټیم شو روان رانه شوې، چې اخرې ټیم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو نو په دې کې حسنین اواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنین، ای حسنه، ای حسینه، لومبی لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زمونږ مور در باندې هم سلام کوي، د کور رایستلو، لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ، بیا راځئ. حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه صلات وسلام مبارکې روضې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو، او زمونږ مور هم په تا باندې سلام اچوي، زمونږ مور هم په تا باندې څه کوي، د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ، لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ، د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه، بیا به ونه نه.
حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډ کړه واپس رالو نو درېمه خبره درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی ته کوي کنه ډېر عجیب وصیت دی ډېر عجیب خبره ده وی علی ستانه یو شی غواړم نن براله خامخا راکړه نن درنه یو سیز غواړم ما به خامخا راکړه ګوره علی رضی الله تعالی ته په جړا شو وی فاطمه دومره ژوند د ما سره وسته خو د نن پورې ما نه څه شی نه دی غوښته نن رانه څنګه څه شی غواړي وی علی زما خوله زما بابا بند کړی و زما خوله چا بند کړی و وی زه چې ستا کور ته راوستم کنه وی ما ته زما ماپا وی چې ګوره د علی په کور کې شی نشته علی ډیر خوار دی ډیر غریب دی دا هیڅ شی نشته ګوره فاطمه بچی داغه نه به هیڅ شی نه غواړي ښا تاسو ته واما ځان ته واما زموږ لم الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاون کور ته بوزي کنه نو دا ورته وایي بچی خاون به دې نه تنګای خاون به دې نه تنګای بې ځایه ځای به دې ډیمانډونه نه کوي الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي وی زما خوله زما بابا بند کړی او ما ته وی چې فاطمه بچی ګورې د علي نه به څه غواړي نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړم علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه غواړه فاطمه رضی الله تعالی عنہ ته دواړه لاسونه داسې کړی تک شان یو ته لاس کړ علي رضی الله تعالی عنہ حیران شو فاطمه ولې به څه چل دی څه وشو ولې فاطمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي علي ما معاف کا علي معاف کا ما ته خپل حق بخا اسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړ یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګوره زه خفه کړی وم زما حق نه دی پوره کړی علي ګوره ما معاف کا اسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي لاسونه ورته دغه شانتي نیولي علي رضی الله تعالی په چغو چغو په جړا شو د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه ونیول د سینې سره ولګول فاطمه دا خبره خو ما کوله دا خبره خو ما کوله ته د چا لوري ته د دواړو جهانو د سردار لوري زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوې چې زما بابا داسې سړي له دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګوره ما معاف کا دا خبره خو ما کوله نو فاطمه ته یې ما ته کوي الله بیبیانو ته هغه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ احترام وکئ عزت وکئ ادب وکئ فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي حق پاتې شي او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي علي وی ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه وی زما دغه غسل کافي و هماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغوستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسما ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي اسما رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه دې لیدلې ده نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونته شکل جوړ کو وی هلته کې په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی علماء لیکلي دي که نه وی اسماء دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته چېرته نو خندلي ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام د مرګ نه وروسته چېرته نو خندلي یو ځلې هغه د نبی علیه السلام په ژوندانه خندلي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په بیمارۍ کې هغه بیماري و چې پای کې بیا وفات شو نو فاطمه رضی الله تعالی چې راغله که نه نو نبی علیه السلام ورته فاطمه غوږ ما ته رادې خوا کړه غوږ ما ته رادې خوا کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ اخوا کړه نو نبی علیه السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په جړا شوه په څه شوله په جړا شوله بیا ورته فاطمه غوږ رادې خوا کړه نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ اخوا کړه که نه نبی علیه السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شوه
څه شوله عائشه بیبي فرمایي زه حیران شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه نبی علیه السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کو خو چې نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه وي نو ته په ژړا شوې بیا یې درته څه وي ته په خندا شوې دا څه چل نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه ما ته نبی رسول الله وایي چې دی خوا که غوږ ما ته چې غوږ اخوا که نه ما ته چې بچې زه درنه روان یم زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه ځکه په ژړا شوم بیا راته وایي چې غوږ دی خوا کتو بیا چې ما نبی رسول الله سلام ته غوږ اخوا کو که نه نبی رسول الله سلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي نو زه په خندا شوم په خوشحاله شوم د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تېر کړی دی 6 میاشتې بعد پسې دا تللې ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه وخه چې نبی علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع وخاندل چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي نو فاطمه رضی الله تعالی دکه وخاندل دا وخاندل خوشحاله شو ورته وی چې زه به علي ته مو وامه خو چې تا ته هم دا خبره یادې ګورې زما په بدن باندې بیا داسې کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي نو علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي د دې چاته دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځلې نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام ناست دي تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ټولو نه ښه صفتو څه شی دی صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته علي رضی الله عنه فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته ما فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیه صلات هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی ښه صفت په کم شی دی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونیني او پردی سړی د دې بدن ونیني د دې په نامحرم سړي سترګې فرې نه وځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نه وځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی زه رالم نبی علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونیني او دا نامحرم سړی ونیني نبی علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی ما ته د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو فاطمه نبی علیه السلام فرمایل چې الفاطمه بضعه مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه فاطمه خو زما د زړه نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وي لګېدلې مونږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی د هغې په بدن باندې بورکه نه وه هغه به په یو نرۍ لوپټه کې ګرځېده هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده دومره نرۍ ده او دا ده او دا ده پس د مرګه ما تا پټه کړو نو څه پیدا په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو سړو ته یې شو کو دومره غټه یم دومره کمزور یم داسې یم داسې یم چې مړه شي وي بیا پې وایي څادرې راواچوه اوس وایي څادرې سره راچوئ په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پې ور واړولې شوې نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وې خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته دنیا کې وفا زمانه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته ښایسته جوړو کې جداوالی راځي ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی دې کې وفا نشته دی ځان له تیارې وکئ په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله دغه دنیا ده ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ دنیا پورې زړه مه تړئ ورونو دغه د دنیا ژوند دی
د الله د فاره د دنیا نه لږ ځان راونغاړو دغه ورځ د تیاری وکړو زو الله لا نو چې الله لا زو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کو کنه بل مخ د تلو شته کو بل زید تلوي خو مونږ ته مخ چې مونږ دا چغې پریدو چې بل زید تلوي خو مونږ ته هم پته ولګي چې بل زید خلاص شته دی نو چې بل زید خلاص نشته دغه الله تبارک وتعالی لتل دي دغه قبر لتل دي دغه الله له جواب ورکول ولې په دنیا پورې انختیو ولې په دنیا پورې انختیو ولې حلال نه ګورو ولې حرام نه ګورو اس وپا نشته دی دنیا کې لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړي کړي الله تبارک وتعالی د عمل کول توفیق